چونکې روژه ده او په روژه کې تاسو ته پته ده چې د ټریفیک غټه مسله او بیا د مهنګایي مسله د الله تعالی عبادت کوئ نو په دې کې د خپل محلې د خپلو خلکو رشتہ دارو د هغو هم خیال ساتئ چې کومه مهنګایي وه د هغې په ډبل باندې نن سبا ده تعلیم راکوي نو د هغې برخلاف موږ لګیو هغه دا غواړي چې یاره موږ د ټول کال ګټه چې دا په دې یو میاشت کې وکړو چې په کوم ځای کې د انګریزانو حکومتونه دي کوم ځای کې د هندوانو حکومتونه دي کوم د غیر مذهبو حکومتونه دي هغوی قیمتونه نیم کړي ټرافیک هر ټایم جام وي هر ټایم غوغا جوړوي نو دا ټرانسپورټیشن دا مسله هم راځي ډېره زیاته سفید پوش چې دي هغه اخیستلی نه شي اول خو موږ له پکار داسې ده چې یاره موږ خیرات زکات ورکوو چې موږ هغه خلکو له ورکوو چې هغه سفید پوش دي مزدوري کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم او زما سره شفیع الله خان موجود دی د فرنټیر پوسټ بیرو چیف دی او د صفات پریس کلب جنرال سیکرټري دی. منګه یو سلسله شروع کړې ده موږ وایو چې روزانه یا ورستمنځه ستاسو سره نیغ په نیغه په مسایلو په حوالې سره د علاقې په حوالې سره باسچیت کوو چونکې روژه ده او په روژه کې تاسو ته پته ده چې د ټریفیک غټه مسله او بیا د مهنګایي مسله نو زما به دې ټول وروڼو ته دا خواست چې یاره تاسو روژې نه سئ تاسو د الله تعالی عبادت کوئ نو په دې کې د خپل محلې د خپلو خلکو رشتہ دارو د هغو هم خیال ساتئ هغې کې مطلب دا دی هېڅ پته هم نه لګي نن سبا به سپینه جامې خو حالات ډېر زیات خراب دي نو د هغې په وجه زه دغه کومه چې د خپلو رشتہ دارو د خپل محلې د خپل کلي بیا داسې مطلب بهر کته وځي نو څه فرق پرې باسي هغې ته خیال ساتئ. شفیع الله خان چونکې نن سبا ډېره زیاته مهنګایي ده موږ که اوورال وګورو نو په روز کال چې کومه مهنګایي وه د هغې په ډبل باندې نن سبا ده بلکې یو 3 کاله مخکې که موږ وګورو د هغې په ډبل باندې یا په ټریپل باندې ده. څه ګڼئ څه حالات دي ته څه وایې په دې هکله؟ السلام علیکم سکول الله تاسو ډېره زیاته مهرباني ډېره مننه تاسو موږ له مقرره کړه د خبرې کولو دا د برکتونو میاشت ده د عبادتونو میاشت ده د قربانیانو میاشت ده او بل طرف ته که موږ وګورو نو اسلام چې موږ له کوم تعلیم درکوي تعلیم راکوي نو د هغې برخلاف موږ لګیو ځکه چې دلته څومره هم شی خوردنوش دي هغه قیمتونه چې هغه ډېر زیات ګران شي د خلکو د وس نه بهر شي او څومره دکانداران چې دي هغه یا ذخیراندوز چې دي هغه په دې ورځو کې ګټې کوي هغه دا غواړي چې یاره موږ د ټول کال ګټه چې دا په دې یو میاشت کې وکړو او خلک لوټ مارې روان کړی دنیا کې موږ وګورو نو ټوله دنیا کې د مسلمانانو دپاره قیمتونه چې هغه نیم په نیمه شي خصوصي ریلیف ورکوي او هغه ملکونه چې په کوم ځای کې د انګریزانو حکومتونه دي کوم ځای کې د هندوانو حکومتونه دي کوم د غیر مذهبو حکومتونه دي هغوی قیمتونه نیم کي او دلته موږ چې یو هغه لکه ټریپل او هغه دغه شي بل خوا که موږ وګورو تاسو خبره وکړه چې یاره د مینګوره کې هم حالات داسې روان دي چې یاره ټرافیک هر ټایم جام وي هر ټایم غوغا جوړوي نو دا ټرانسپورټیشن دا مسله هم راځي ډېره زیاته چې یاره خلک راشي یا سوداګانې کولی هم نشي دا کولی هم نشي رسېدی هم نشي د هغې د وجې نه هم لکه څیزونه چې دي هغه ډېر زیات ګران دي. صحیح شفیع الله خان لکه څنګه چې تا ووایې یاره په بهر دنیا کې رعیت ورکوي په ریټونو کې د روژې د وجې نه خو موږ چونکې دلته کې اسلامي ملک هم دی او زمونږ ته یو عادت جوړ شوی دی چې یاره موږ دغه نه کوو رعایت نه کوي د چا سره خو زه په دې کې یو خبره تاسو سره دا ایډ کوم چې یاره که تاسو د الله تعالی سره بیپار کوئ نو مطلب دا بهترین بیپار دی. زما خپل خیال دا دی چې په دې ورځو کې تاسو یو عهد وکئ یو کوشش وکئ چې یاره په دغې حوالې سره تاسو رعایت هم د خلکو سره وکئ او د دې نه علاوه د خپلو رشتہ دارو خیال هم وساتئ. دا خاص کر په دې روژه کې دا خیراتیان راوځي لکه پروفیشنل پکې ومي نان پروفیشنل پکې ومي په دې کې فرق څنګه کوو یار دا خو څه ډېره زیاته دغه نه ده په دې کې. یاره تاسو څنګه خبره وکړه لکه موږ که یو نو نن سبا په دې ورځو کې خلک دا زکاتونه ورکوي خیراتونه ورکوي ثواب دپاره او جی او مخیر حضرات چې دي هغه په دې ورځو کې لاسونه ډېر زیات کولاو کړي نو دې کې تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره پېښور کم خلک چې دی خیراتیان چې دي هغه راوځي او د دې لرې لرې علاقو نه دا خلک راغله د مینګور د دونه ډکوي نو موږ خو د هغې مختلف انالیسیس کولی شو چې یاره لکه زموږ په چم ګاونډ کې زموږ په خپل افغان کې موږ ته دا پته لګي چې یاره د چا کره
سنشته سپید پوش چې دی هغه ساغستلی نشي. اول خو موږ له پکار ده چې د چېرې موږ خیرات زکات ورکوو چې موږ هغه خلکو له ورکوو چې هغه سپید پوش دی مزدوري کوي مزدوري کوي. موږ له پکار ده چې موږ هغه خلک انکریج کړو ځکه د هغو هم ډېر زیات کندې کړمې ورته هغوی ته هم ډېر کارونه یې کول غواړي خو هغوی نشي کولی او لاس چاته نشي وړاندې کولی. نو موږ له پکار ده چې یاره موږ په دې خپل چم ګاونډ کې دغه خیرات زکات ورکړو هغه مستحقین له ورکړو. نو زما په خیال دا به ډېره زیاته غوره خبره مي. او بل دې چل چې د یو بله طریقه هم کیدای شي چې یاره موږ د دکاندارانو پسې لاړ شو دکاندارانو سره وګورو چې یاره کاتې موږ چک کړو چې یاره په دې کې هغه ته ډېره ښه پته لګي دکاندار ته هغه ته ډېره اندازه لګي چې یاره دا سړی کم وتې خرید کم دی دی نشي کولی غواړي پیسې نشي ورکولی. نو هغه خلکو سره که موږ کینو نو زما په خیال زم چې دا یو ډېره ښه طریقه ده. د دې سره به دای چې یاره هغه خلک به هم خوشحاله شي د هغو هغه تکالیف به هم کم شي او هغو به هم په دې روژه کې د هغو به هم ځان له څه خوراک څښاک به وکړي. بالکل نو دا د ثواب یو ډېره غټه ذریعه هم کیدای شي. روژه چې کوم ده نو دا د برداشت او د دغه موږ له درس راکوي چې یاره موږ د برداشت وکړو. دا یوازې دا روژه دې دپاره نه ده چې موږ دې پکې صرف او صرف د خولې روژه په دې کې د هر شي روژه پکار ده او هغه داسې پکار ده. نن سبا که تاسو وګورئ په نری نری خبره باندې مرګونه کېږي. تېر شوو 3-4 میاشتو کې که موږ دا ریکارډ راوالو نو په سوات کې په معمولي خبرو باندې مرګونه روان دي. لکه بله ورځ موږ وکتو الله اکبر جماعت کې مرګونه وشو شهیدان شو خلک. نو زما سې خپل خیال دا دی چې لږ د برداشت مظاهره کول پکار دي. په ټریفک کې به هم دا ریکویسټ کوم خلکو ته چې یاره تاسو داسې سوچ وکړئ چې یاره زما د وجې نه که چاته خیر میلاویږي نو خیر د زه د لږ لیټ شم خو چې دا بل مسلمان درته زه راحت ورکړم تا ته به یقین وکړه دومره سکون میلاو شي چې تا سوچ نشي کولی. خو دا عادت جوړول غواړي. زمونږ په خپله معاشره کې ارد ګرد څنګه چې شفیع الله خان ووی چې موږ د غریب سړي د حق ادا کولو دپاره په خپله ښه کوشش کولی شو. ما په شروع کې هم دا خبره وکړه چې اول خپل رشته دار دی بیا محله دار دی بیا خپل کلی دی بیا د هغې نه پس بهر دی. نو په دغې حوالې سره زما خیال دی چې دغه به وکړي. نن شفیع الله خان موسم ډېر زیات خوشګوار دی. ما باندې کوټ هم ضرور ښکاري که ته ښه برابر یې. بالکل جی نن ماشاءالله څو ورځې باران وشو او ډېر ښه باران وشو. په اپر سوات کې واورې ډېرې زیاتې وشوې. نو دا د چاره زمیندارو دپاره هم ډېر زیات فایدهمند دی زموږ دپاره هم ډېر زیات فایدهمند دی ځکه چې موسم خوشګواري د خلکو طبیعتونه هم ښیي او خلک چې چکرو له هم بار راوځي خلک چې د مزدورو له هم راوځي. نو د نور خپل ډېر زیات فایدې دي ډېر ښکلی موسم دی. ډېره زیاته مننه شفیع الله خان د ټایم راکولو. موږ به د نوالو اجازت په بل پروګرام کې بیا یو ملاقات کوو. د الله په امان پاکستان زنده باد.